أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. دا سو جمعونه میں دا حج متعلق خبر شروع کړي او په دې بنیاد چې د حج د داخلور وځي دي نو چې مسلمان ته د حج د داخلو ترغیب ملو شي او د حج چل زده کړي. او دا حدیث ما د دوه جمعونه اوې خو مې زه به په خبره وکړم خو هغه د حج خبره پکې راشوه نو په دې خبره پاتې شوه. او دا میاشت چې دا د شوال ذیقعدې دې ته اشهر حج وایي. الحج اشهر معلومات قرآن شریف کې الله فرمایي. عموماً چې خلق حج کوي په دې میاشت کې کوي، په دې کې نیت کوي. او نور په طالبان پوهېږي چې حج خو په هغه لږو ورځو کې کوي، دې ټولو ته اشهر حج ولې وایي. او دې خبرې دي طالبان. خو زه به دا ووایم چې عموماً سړی نیت کوي نو په دې میاشتو کې نیت کولی شي. د دې نه مخکې که چا د حج نیت وکړو نه صحیح کېږي. اوس نو حج چې انسان وکړي نو یو بل سفر دی د حج نه مخکې یا وروستو هغې ته د مدینې منورې سفر وایي. بعضې حضرات مخکې لاړ شي. اوس په دې ورځو کې دا لومبي فلیټونو کې څوک ځي نو دې مدینه منوره مخکې وي، او چې څوک په وروستو فلیټونو کې ځي نو بیا مدینه منوره وروستو شي. څوک مخکې ځي او څوک وروستو ځي مدینې شریفې ته. څنګه چې مکه مکرمه بابرکت ځای دی داسې مدینه منوره بابرکت ځای دی. مکه شریفه کې بیت الله دی او نور مقدس مقامات لکه ما تېرو جمعو کې درته ووې نو په مدینه منوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار او ډېر مقدس ځای هلته هم شته لکه مسجد قبا غوندې ځای، مسجد نبوي غوندې ځای، داسې نور هم درته ویم. نو مدینه شریفه د دې خپل نوم د حضور پاک د هجرت نه مخکې یثرب سره بیماری او تکلیفونو ته وایي. نو چې څوک په مدینه کې اوسېدل نو آب و هوا ټیک نه وه. صحابه فرمایي چې مدینه منوره کې د حضور پاک د راتلو نه مخکې په دې لختو کې چې کمې اوبه روانې وې هغې به څښا بوی کوه، بدبویي به یې کوله. چې آب و هوا خراب وي نو انسان پکې اکثر بیماري. نو چې څوک به اوسېدل نو وجودونه به یې ټیک نو، زیړ پیاړ به وچ کلک به و. خو هر چا ته خدای خپل وطن خوږ کړی وي او آب و هوا ټیک نه وه. یو څو کویانو پکې د خوږو وو او نور چې څومره کویانو هغه ټول تراخو مالګیجن. نو حضور پاک چې راغی مدینې شریفې ته نو صحابه ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار، حضرت بلال رضی اللہ عنہ داسی بیمار شو چې مکی پسې به جاړل، د مکی غرونو پسې به جاړل. په مکه کې څومره هغې غریب وال خوړلی او څومره تکلیفونه ورته میلو شوي وو، لیکن بیا به مکې پسې جاړل او دا به وی خدایا ابوجهل او دا هغه ملګري هلاک کړې، مونږ یې د خشته ښکلې وطن نه د وبا ځمکې ته راوشړل، مجبور یې کړو. شړلی خو یې نه خو لکه مجبور یې کړل نو رالل غریبانان، دا خیرې به یې کول. الا لیت شعري هل ابیتن لیلة بواد حولی اذخر وجلیل. بیا به هغه وخت راشي چې زه به بیا د مکې هغه بروزه او د هغې هغه ساګونه او د هغې هغه بوټي به بیا ووینم. دا به شعرونه وي. نو حضور پاک ته پته ولګېده چې صحابه دلته تنګ دي او بیماران دي. نو دعا یې وغوښته چې خدای د مدینې دا وبا د مدینې نه لرې. نو د شپې خوب ولید، وی یو توره ښځه وه بد شکله ببرسرې
د مدینې نه ووتله جحفې ته لاړ نو صحابو ته تپوس وکړه وی د الله رسول تعبیر یې څه دی وی د مدینې وبا الله پاک د مدینې نه لرې کړه جحفې ته لاړه مدینه د وبا نه بچ شوه پاکه شوه نو ابو هوا خشته شوه ښکلې اوبه ښکلې شوې مزېدارې شوې هوا مزېداره شوه او چې کومه بیماري وه هغه ته رب العالمین لرې کړه ختمه کړه نو بیا نوم بدل شو مدینة النبی نوم ولا مقرر شو د حضور پاک شهر د پیغمبر مبارک خان او دا انصار چې په دې مدینه شریفه کې اوسېدل دا د یمن نه راغلي په سورۃ سبا کې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د یمن خلکو لږ زیاتې او ظلم وکړه د خدای نافرماني وکړه نو په هغې خدای سیلاب راوست یو غټ بند و ډیم و د اوبو د هغې نه به پټي سیرابول او داسې باغونه په یمن کې چې په دنیا په تاریخ کې داسې باغونه چېرته نه دي تېر شوي د سیوانو د مڼو د مختلفو خرمانو او د مختلفو سیدونه داسې باغونه تاسو تاریخ وګورئ حیران بشئ وی یو سړی چې به په باغ وردن نه شو او په سر به یې غټه شکری و تشه شکری نو چې د باغ نه به وته نو هغه شکری به په خپله د میوې ډکه شوې وه چې په لاره به ته د دې شکری دا غاړې به د میوو سره جنګېدې نو میوې به پکې را پرېوتې د میوې د شکولو ضرورت پکې نو داسې ګڼ ګڼ باغونه او داسې میوې وې چې شکول حاجت نو چې به د شکرۍ په سر کړه غاړو سره میوې جنګېدې را پرېوتې به بل طرف ته به وه د شکرۍ به ډکه وه لیکن د الله نافرماني یې وکړه چې څوک د خدای نافرماني وکړي د الله غضب او قهر راځي که ګلی ویو شوه نو ګلی خواستې نه کېږي الله خو چا سره ظلم نه کوي الله په چا زیاتې نه کوي د الله خو د خپل بندګان خوښ دي ګلی چې راشي نو په ګلی کې خو مارغان مري د دنیا مرغۍ وایي هغه تباه کې مري کې د خدای قهر چې راشي بیا دې ته نه ګوري چې دا ظالم دی او دا مظلوم دی دې ته بیا نه ګوري چې دا پاک دی او دا پلید دی بیا یو شان عذاب راځي بیا پکې مارغان مري میږي پکې مري او بیا پکې نیکانو تم تکلیف او بدانو تم تکلیف نیک له پدې ورکوي چې ته دلته ناستې ته د خلکو ته نصیحت ولې نه کوې او چې ستا نصیحت نه منې پرېږدې ورکې که هجرت دې وکړه او موږ په مانځه کې دعای قنوت کې څه وایو اخیری دعا کې موږ خدای سره یو وعده کوو خو عمل پرې نه کوو موږ وایو نخلع ونترک من یفجرک خدای چې څوک ستا نافرماني کوي هغې سره تعلق قطع کوم د نه ساتم اپرېږدم هغه پرېږدم نترکو نخلعو لکه جامه چې سړی وباسي یا پڼاو سپلی سړی وباسي خدای دقسې له ځان نه لرکو لیکن عمل پرې نشته هغه ګندو سره موږ ناستې پاستې کوي ښه راته پته چې دا د خدای دشمن دی او ښه راته پته چې دا د پیغمبر دشمن دی ښه راته پته چې دا د مولا او د طالب دشمن دی ښه راته پته چې دا د جومات او د قرآن دشمن دی ښه راته پته چې دا د ګیرې او د پټکي دشمن دی ښه راته پته چې د پیغمبر د سنتو دشمن دی ما ورسره غم خادي جاري ساتلی د ما تعلق پرې نه خور زه د هغه حجرې لم ورځم ګپ شپ هم ورسره لګوم هغه سره خندا خوندیم کوم هغه سره ډالۍ تحفې موړم دا ورسره خدای بیا رانیسي پاتې کوي نه ابن پښتانه وایي د دوست 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 دی داسې ده که نه د دوست دوست هغه دوست دی او د دشمن دوست دی هغه دشمن دی د خدای د دشمن سره د تعلق او دوستانه ساتي ته د خدای دشمن شوې نو هغه سیلاب راغی هغه ډېر مشلې نو کورونه یې یوړل تبۍ یې وکړه لکه سموده مخکې چې زمونږ په دې وطنونو سیلاب راغلی او پروس کالم سیلاب راغی او د سند او څونه دنیا یوړه یو ځای بل ځای او بل هغه ډیم کې اوبه به ذخیره کېدې نو خلکو ته نهرونه ایستي وو باغونه یې پرې جوړ کړي وو پټي هغه لاړ هغه بند وشلېده اوبه لاړې ختمې شوې باغونه او پټي اوچ کړس شو ختم نو بعد خلکو هجرت وکړه نو د مدینې منورې ته راغلل دوه قوم یو ته اوس وی بل ته خزرج وی او مشره نیا یې قیله وه نو ابن قیله به یې ورته وی د حضور پاک مدینې منورې ته چې هجرت وکړه دغې خلکو نوم چې مخکې به ورته ابن قیله وی د هغوی نوم بدل شو انصار نومې شو
څومره ښکلی نوم دی والذین آووا ونصروا قرآن شریف کې الله صفت کو دی پیغمبر له ځای ورکړه او د پیغمبر مبارک امداد یې وکړو د مسلمانانو امداد یې ورسره انصار ورته وایي د حضور پاک مدد کوونکي د دین مدد کوونکي د رسول الله مبارک د مرګرو مدد کوونکي ډېر مزیدار او ډېر ښایسته نوم ولا مقرر شو حضور پاک چې کله په مکه مکرمه کې رونو مایوسه شو د مکې د خلکو نه نو د حج په دوران کې حج له خو د بار نه خلک راځي نو رسول الله مبارک به دا کوشش کوي چې د مکې خلک خو ایمان نور نه راوړي نو یاره د بار نه چې کوم خلک حج له راځي هغوی له به تبلیغ وکړم دعوت د اسلام به ورکړم خو دا خدای مسلمانان نو په مینا کې چې دا خلک ورته غټ شیطان وایي جمره عقبه د دې خوا کې یو غونډۍ وه جمره عقبه هم ځکه وایي چې هلته یو غونډۍ وه په خوا عقبه غونډۍ ته وایي نو د هغې شاته یو غونډۍ وه خوا کې او دا غونډۍ شاته رسول الله مبارک د مدینې یو شپږ کسانو وی داسې د یو څو خبرې او دې د مکې خلکو په لاره کې خپل قاصدان خواره کړي او دا به خلکو ته وي چې مونږ کې ولک پیدا شوی دی او ګوره که د هغه خبره ستاسو غوږ له راورسېده هوا م راوړه نو د پلار او د زامنو په منځ کې او د ښځې د خاوندو په منځ کې دشمنۍ جوړې دي زمونږ په قوم کې غټې دشمنۍ جوړې کړې دي زمونږ په قوم کې د پلار او د زامنو د ښځې او د خاوند په منځ کې دشمنۍ جوړې کړې دي نو ګورې نو خلک به دومره یرول چې خلکو به په غوږونو کې مالوچ او کپړه کېښوده چې هسې نه د دې سړي دا جادوګر دی او دا ساحر دی او دا جادوګر دی هسې نه چې د خبره هوا زمونږ غوږ له راوړو مونږ برباد نه شو جادو را باندې ونکړي نور خو ته پته نه وه چې د ښځې د خاوند په میانځ کې خو دې روانه نه راولي دې خو ښځې خاوند دواړو ته وایي چې په یو کلمه او په یو ایمان یو شي دې خو جګړې نه کوي دې خو وایي د مور پلار قدر کوي عزت کوي او د کشر په سرلاس راکاږي دا خو جادوګر نه دی دا خو د خدای مقدس پیغمبر د مدینې یو شپږ کسانو رسول الله مبارک د مکې د خلکو نه پټ د غونډۍ شاته کړه او پیغمبر مبارک ولې د ایمان دعوت ورکړه الله پاک هغه شپږ واړه مسلمانان دا لسمه هجري دا دسم د نبوت او هغوی ته یې په خوله لاس کې دی ګورې د مکې خلک سخت زما دشمنان دي دې وخت کې او دومره تیزه دشمني یې په دغه ورځو کې شروع کړې وه چې تاریخ د هغې چې ته به راته سیرت په باب کې وویم وی کال لزان سره نور راولی دلته هغې کال لزان سره نور ملګري راوستل 12 کسان شو حضور پاک دعوت ورکړه هغه م الله مسلمانان کړل وی بل کال هغې ته یې ځان سره نور راولی نو ډېره لویه ډله د مدینې نه راغله تقریبا 1 او یا 2 او یا 3 او یا تقریبا دومره کسان راغلل څه پکې زاړه او هغې له حضور پاک د ایمان دعوت ورکړه خدای مسلمانان کړل دلادل په مدینه کې اسلام شروع شو ایمان شروع او بیا دې خلکو حضور پاک له دعوت ورکوي موږ سره مدینې ته لاړ شه دې ته بیعت عقبه اولا وایي بیعت عقبه ثانیه او بیعت عقبه ثالثه حضرت عباس دغه وخت کې ولاړو پټ مسلمانو له اسلام یې نو ښکاره کړی نو هغه وی د مدینې والا ته وی تاسو خو زما دارواره د خپل وطن نه بوځئ خپل کلي ته وګورئ دلته خو د قوم شته په قوم مضبوط دی د قوم د وجې ورته څوک څه نشي ویلی نو که تاسو بوت او دته چا څه ووې نو تاسو دا دوه او یا چې تاسو نه به یې د تپوس کوم هغې ورته وی ته مونږ له راکړه دته خلاص دته به دومره غنم څوک راونه رسوي دته به غشې اله رسي چې زمونږ د سینو نه وځي دته به توره اله رسي چې زمونږ د سټونو نه وځي ته مونږ ته بس پرېږدې حضور پاک هغه دعوت قبول کړه او مدینې خپلو مهوارګرو ته ویې ځئ مدینې منورې ته اوس درته یو ټکې بل ویم تاسو به وایئ چې د مکې د خلکو ایمان نه راوړه او د مدینې د خلکو ولې داسې دړادړ ایمان راوړه دا ځکه چې مدینه کې یهودیانو اوسېدل هغه یهودیانو د آخرې زمانې د پیغمبر صفتونه خواره کړي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي داسې به شکلي داسې به رنګي داسې به قد و قامت کی تر دې دی پورې او داسې به خبرې کوي دی خواره کړي خو هغې خلکو ته وایي چې دا به زمونږ په یهودو کې پیدا کېږي
دې سوچ نو چې دا په مکه کې پیدا کېږي خو د حضور پاک کې څه تعلیمات هغه خورون نو چې د مدینه خلکو نبی علیہ السلام ولید او خبره وورېده او خدا خو مه ده چې يهوديان وي چې د اخر زمانه پیغمبر برازي نو هغه صفاتونه ورېدو دلادل خدای مسلمانان او هغه خدای ساتل يهوديان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بيو په جن چې دا نبی برحق او بیا منم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به مخک به وی خدای قد اخر زمانه پیغمبر راولي کنا چې موږ سره مرګري شو دا مشرکان ختم او مشرکان ته به د اخر زمانه پیغمبر ورازي موږ به مرګري کېږي تاسو به پریدونه و جنوبم لیکن د خدای پاک په قسمت کې او په تقدیر کې دغه منقبت دا یهودو په قسمت نو لیکل شوی د انصارو په قسمت لیکل شوی حضور پاک لار مدینه منوره د هجرت واقعه به ان شاء الله بل ټیم وای چې مدینه طلاق نړومبه عوالی وتوی قباء التدرش اوسمت یو جمعه د مسجد قباء د دې بنیاد د دوړو جهان مبارک سردار په خپل کې او وی فرمایل ویدل دیو جمعات جوړو څوک بس مکرا کی نو صحابه حضرت کلثوم ابن حدم رضی الله عنه هغه د الله رسول عزت مکا ورکو ډیر خرا نو هغه مکا ورکړه او په هغه مکا باندې حضور پاک مبارک جمعات جوړ کو او قسم په خدای په خپل په خدمت خخت به په خپل راغشتي صحابه په ته واغشتي د الله رسول ته خدای پیغمبر ملمه لیکن رسول الله مبارک باغ خاص صحابي لور قدر به بل راوښتا د خلکو تخپل اخکارا کولا چې د جمعات خدمت ورې انسان کوي د جمعات په خدمت کې او د جمعات په جوړولو کې چې چام عیسی واغښتا اغلب الله ډېر لوی فائدې په دنیا کې ورکوي او په آخرت کې ورکوي پیغمبر مبارک خپل کړ او د حضور پاک غټه عجزیم ته معلومه شي چې څومره پیغمبر مبارک عاجزي کوي صحابت قربانې دل او خپل خخت راوړل نو خشته مزیدار جمعه ته جوړ کو مسجد قباء وته وي دا عوالی دې ټول علاقې ته یو دې خاص ځای ته قباء او الله پاک د دې جمعه په حق په قران شریف کې آیت نازل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين لومبي جمعه حضور پاک پلاس ته جوړ شو نو هغه قباء او دا د تقوا په بنیاد جوړ شو دا دې لپاره جوړ شو چې دا مسلمانان په ځل کې د خدای مين او د خدای یره لري نو چې الله راضي کو په دې جمعه کې عبادت وکړي دا جمعه د تقوا د حاصلېدو زیر د عبادت زیر الله پیغمبر مبارک ته ډېر مناسب ورجته بګي منځو کې او دې کې داسې خلق دي چې هغه پاکواله خوخی نو حضور پاک راغی او د خلکو ته وستاسو الله صفات او چې تاسو ډېر زیاته پاکي خوخوي سکار کوي وې د الله رسوله مونږ چې کله او 10 مات کلاول په لوټه کانی ځان پاک او بیا په وو ځان ویل پیغمبر مبارک بھی بالکل امداد سے ځان خصفا سات او هغه جمعه ته خدای پاک کې واجب برکت ورکړه حدیث پاک کې راځي من تطهر فی بیته سو چې چا خپل کور کې یادې زمانه کې اجان په خپل بلډینګونو کې ځان پاک کیو خدان پاکي مسواک مومږي درې ځله یو اندام وینځي او بیا لاړ مسجد قباء ته فصلى فيه ركعتين او 2 رکعات منځي پکې وکړه نو کان که حج عمره د دې دعا رکعاتو اجر بوله خدای د عمره برابر ورکړي عمره باندې ډېر لوی ټیم لګي او انسان په دې ستړي کېږي نو خلک زی مسجد قباء ته او 2 رکعات کوي ورونو خدای بوتله مسجد قباء ته وځي اکثر مرګرو ته امسار څه کوي چې اشراق وکي او چې اوس کې زې مسجد قباء ته خو کوشش وکي د ترمذی په حدیث کې دا د کور د او د ذکر نشته په بل کې شتا او زمو علما لیکي او قانون یې خو دي او یو محمل کې چې 2 حدیث ذکر شي یو مقید بالمطلق مطلق په مقید حمل کېږي نو خدا د سړی په خپل بلډینګ کې یا کله چاکوري په خپل کور کې او دسو کې او ځان خپا کې او بیا مسجد قباء ته لاړ شي او 2 رکعات باندې
د دنیا ور رواني او د خالی پرد په حدیث کې راځي چې حضور پاک به کله پیاده او کله واپس ورلې پیاده تقریبا کم از کم 60 منټه نیمه غنټه کې سړی په آسانه رسي یا لږ زیات چې کوټه ما اوندی وینو دا بس ګنټه ولګي یا درې پاو به ولګي او ګاډي محمد زیدان سي پاسانا ګڼ کسان مرګري شي نو ځان له ګاډي ونیسي نو لګي پیسې پیران او کچرته یو کس دوی نو 10 ریاله 15 ریاله دا ګاډي چې ډیره زیاته رشي نو 10 ریاله د یو طرف نه ځي ولې چې دا سلار چې ځان ته خپل ګاډي بوتلی نو هغه د 2 رکعاتو نه زیات تاسو نه پرې نو لاړ شي د یو طرف نه په ګاډي کې لاړ شي الته بیا ګاډي بیا ملاوي بیا برازي چغې وي حرام 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 2 ریال دغه طرف نه هغه کې بروخه یو د حرام په خله کې بده کوس کې چې دا سلار شي نو بیا ډیر منځونه وکي یو حدیث کې د دغه د دوحا د وخت د 12 رکعاتو ذکر راغلی دی په یو حدیث کې د 60 رکعاتو ذکر راغلی او زمو خلق په الله خ ګمان کوي حدیث کې خدا کوي چې 2 رکعات دی او کله د عمره ثواب دی لیکن زمو خلق په الله خ ګمان کوي او هغه ویراشه په مطلق 2 رکعاتو د عمره ثواب دی نو 2 رکعات به زو کم ثواب به مرته وبخا 2 رکعات د مړو ته د 2 رکعاتو ثواب بخي ممکن ده چې خدای پاک هر یو کس لا د عمره ثواب او اجر ورکړي نیت داو کا چې د حضور پاک سنت دی پیغمبر مبارک کو باته ده نیت داو کا چې رسول الله مبارک د جمعه په خپل بنیاد خاو ده نیت داو کا چې دی جمعه کې 2 رکعات د عمره برابر ثواب لري د ټولو نه بهترین نیت دا دی چې زما آقا او زما محبوب دی جمعه ته بته د خالی پر اوس کله پیاده او کله پس ورلې نو زم د خپل پیغمبر مبارک تابعداري کوم زب ثوابونه بدلته ملاويږي ان شاء الله په یو قدم به خدای جر درکړي نو اجان صاحبان مسجد قباء ته په نور ورځم تلې شي او د خالی پر ځان مستقل سنت دی د خالی پر سم رشید جمعه سم ډکی مسجد قباء او ډېر فن کوي په خدای قسم دا پکې یو عمل شو دا مسنون عمل دی چې څوک مدینه منوره ته راشي مسجد قباء ته دی اوس حکومت قبله طرف ته چې اوس مسجد قباء ته دی نو حکومت هغه چې کم د پیادهګانو لار د نوغي کې څو خو د خختو ټایلونه لګولې دي بس چې په قدرت دي چانه تاسو مکو نه ځا مسجد مخامخ په مسجد قباء ته راشي او واپس راځه اوړېدل او یو قابل فتاویدل پکې نشته دی نه او که ګاډي کې دی ګاډي کې راځي بهر کې یو داش بیا حضور پاک مبارک د هغه ځای نه راغی جمعه ته جوړ کو زمارونو غوړي یو خبره بلم درته کم ځای کې چې مسلمانان ځان لا کورونه جوړای د جمعه ته پکې خامخا جوړ کم ځای کې چې څوک پلاټیشن کوي او زمکه په پلاټونو باندې خرڅي ډېرې مهرباني وکړي یو پلاټ ته پکې جمعه ته ورکړي نږدې پکې ورکړي چې خلکو ته آسان شي کم ځای کې چې پلازا څوک جوړي نن سبا په دې خبر کې اسلام آباد خلک کټه کټه پلازې جوړي 10 چته او 15 او شپږ چته یو چت کې دې پکې د جمعه تنظیم وکړي بهتر دادا چې لاندې چت کې وکا ثواب وګټل یک وخت لیکن زمون خلک سوي یاره په دې جمعه چې جوړو ما نو تقریبا د شپږ دکانونو ځای خونیسي د 10 دکانونو ځای خونیسي نو یو دکان خو مال 6,000 روپے کوي دا خو بلا پیسې په لګي دي نو بدبخت دا پیسې په دنیا کې پکاريږي او د جمعه ته په آخرت کې پکاري زمون خلک به سوچ دي مون خلق دنیا کې پیسہ غواړو جمعات جوړ کړه خدای نه یک بختا چې جمعات ترې پکې غوړي او چت جمعات توقف کا نیم چت جمعات توقف کا خدای امام ولو نساء غریب نه مالداري خو مؤذن ولو نساء یو سویپر ولو نساء یا رکف کې د جمعات صفا ساتي دا 3 کسان ول پتن خو نساء او نیت دا وکا چې دا 15 چته مې د بچو شو دا یو پکې د خدای الکه دا 15 د خدای پکارو
دا ټول د خدای په کارو خو انسان دی تاسو دا یو ټکی ځان لا گردان کړی دی چې څوک درته وایي جی خېټه لرو کنه جی بچی لرو کنه جی ښځه ده کنه جی د دنیا ژوند دی کنه به ټیک شو دا پنځه چترې د دې خېټې مبارکې شو دا پنځه چترې د حضرت خېټې مبارکې شو او دا پنځه چترې د خپلو بچو د دې ښځې شو د دنیا شو نو دا یو چتنی دا نیم خو الله له ورکه کنه الله پکې نو اوسېږي او نه ورته د الله جت دی الله پې خوشحاله کا ته به پکې منځ کې دا نورو چتونو والا به راځي او منځ به پکې کوي نو چې د هغوی څومره ثواب کېږي به کمیږي نه او د هغې برابر ثواب به خدای پاک تعالی درکړي چاله عقل ورکړي د خدای بنده چې پلاټیشن کې جوماتونه جوړ کا ګڼ جوړ کا نږدې جوړ کا چې خلکو ته جومات ته تلل اساني ته ګوره چې الله دې په دې باقیو کې برکت اچي او که نه اچي نو حضور پاک لومبي جومات په مدینه منوره کې په قبا کې جوړ کا او قرآن صفت وکړه مسجد اسس علی التقوا او دا آیت د هغه جومات په دروازه د پاسه لیکلی شوی الله اکبر دویم بیا چې راغی حضور پاک څوارلس یا څلېرې راجح قول دا دی چې څلېرې ورځې رسول الله مبارک په قبا کې تېرې کړې نو راغی مدینې منورې اوهو چې کوم جشن و په هغه ورځ دا ماشومان ورته په لارو کې ولاړو او تمبلونه ورسره و تمبلونه ډنګوي د خوشحالۍ په موقع تمبلوال دا جایز دي خو هغه تمبل به وی چې ګونګړوګان پکې نه شلنګاره نه خالي تمبل فقها وی په یو لاس یې نیسه او په بل لاس یې ډباوه او زنانه په دې دیوالو ورته ولاړې دي او په لارو کې دي او په کوټو دي هغه وخت کې د مخ دا ستر نو دا وروستو راغلی دی د لاسونو د لیچو او د خپو د لاندې د پنجو ستر نو دا وروستو راغلی دی او یې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع اوهو د دې بره طرفونو نه څوارلسمې سپومۍ راوخته حضور پاک وجب الشکر علینا ما دعا لله دا تر سوچ جون دی نو موږ به د خدای شکر ادا کوو چې د پیغمبر مبارک غوندې نعمت خدای راکړي دا ماشومانو ته چا وښول دا الله په زړه کې ورته واچوي تر سوچ څوک چغه وایي او جون دی زموږ په وجود کې موږ به د خدای شکر ادا کوو چې شکر دی خدایا ډېر لوی نعمت دې مدینې ته راوستو د څوارلسمې سپومۍ دې راوخېجوله او ډېر لوی نعمت دې خدای مدینې منورې له ورکړ رښتیا وایي د حضور پاک نه غټ نعمت بل شته دوه غټ نعمت یې د خدای قرآن یو د دواړو جهان مبارک سره ده دې ضمن کې یو خبره وکړم چې کله مکه فتح شو مکه او د مکې نه پس رسول الله مبارک لا او حنین او تاس دا علاقې فتح شي بلا غنیمتونه حاصل شو نو رسول الله مبارک یو ځای د جعرانه وته اوس هم خلک جعرانې ته دی او دا غځای نه عمره کوي ما درته مخکې جمعه کې ویلي نو هلته نبي علیه السلام کېناسته غنیمتونه یې راغونډ کړل حضور پاک خو ډېر سخي وکړل نو د مکې خلکو له ډېر مال ورکړ د مدینې خلکو له ورکړه خو دومره نه خو د مکې خلکو له یو کس د سلسلو خانې ورکړه رسول الله مبارک ډېر هوښیار د هغې مقصد دا و چې دا مکه خو اوس موږ فتح کړه اوس زه واپس مدینې ته دا خلک بیا راوچت نه شي بغاوتونه کوي دوی بیا شورش جوړ نه کوي دا د مکې خلک بیا به د مدینې نه 500 کیلومتره څوک راځي نو دوی له مالونه ورکړل چې د دې د زړه مینه پیدا شي اسلام سره چې مړ ټول عمر په کفر کې تېر کړل موږ ته څه میلو شو دا دې ګوره چې اسلام هم راوړو سلسلو خان او یو نیم سو او 50 خان راته میلو شو نو حضور پاک د هغوی د زړه دپاره چې زړه مطمئن شي او د زړه مینه پیدا شي نو نبی علیہ السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل ډېرې ورکړل او د مدینې خلکو له هغسې مالونه ورنه کړل نو د مدینې خلکو لږه ګیله وکړله یو بل څه وی عجیبه دا ده وی موږ له ډېر مال را نه کوو د خپل کلي وطن خلکو له مال ورکړ
ټول عمر همدې خلکو سره جنګونه وکړل زمونږ تورې اوس هم د دې په وینو سرې دي موږ له نه راکوي دوی له ورکوي نو حضور پاک ته خبره راورسېدله نو د مدینې خلک به ټول راغونډ شي یو څو خبرې ورسره کوم او چا دا سوچ کو وی نبی علیہ السلام خپل وطن پته شو مکه کیدی شي اوس په مکه کې پاتې شي مکه اوس دار اسلام شو مسلمانان شو حضور پاک د مدینه خلق چې څومره ټوله راجمع کړل یو غټ تمبو کې غټو خیمو کې او صرف د مدینه انصار به بل بسوکني چې حضور پاک کې ناست وی الک بل سو قدر کې رښتا کنه ټول د مدینه انصار یې وی سیب یو کسرا کې شتا وی سوکته وی د مون خورایې حضور پاک یاد ځکه نبی علیہ السلام خو ماته تاسو ته ویلي چې نه د دیوه د ګور غف خوش طبي وسره کوله وی سیب ټول د مدینه یو را کې شتا وی سوک دی د مون خورایې حضور پاک فرمایل ابن اخت القوم منهم خورایې د قوم نه ځان زمستاد سونه نو بیا وته وی څه خبر استاسو متعلق را رسیدلې چې کوم مشران انصارو هغه وی الله رسوله مونږ مشرانو نه دی ویلو د لکانو ویلې وی سب ویلې دي وی د لکانو وی چې مونږ له مالونه را نکړلو د مکه خلکو له ورکړل مونږ ټول عمر د مکه خلکو سره جنگونه وکړل او زمونږ توري وسم داغي په وینو سری دي نو اغیله ورکې مونږ نه راکې آی هاي د حضور پاک دی یو ټکی دا وګوره ورته سوې وې اے انصارو مالم خوخت کزم خوخېما دې نعمت ته ګوره وې تاسو خوشاله کې نه چې خلک به کورته خان بوزي ګډه چيله به بوزي مالونه به بوزي او تاسو به د خدای رسول ځان سره خپل کورونو ته بوزي ګډه چيله او خان او مال دولت هم وخت کې رسول الله خوښ دی وې دا الله رسول نه مو خان پکار دی نه مو ګډه چيله پکار دی نه مو غنیمت پکار دی زموږ رسول الله پکار دی تم خوښ او بیا وته وې چې دیله مې د مالونو زکات زیات ورکل چې د اسلام او ایمان سره لګ مینه پیدا شي او زموږ د تلو نه پس بیا چتا شورشونه کې او بغاوتونه کې او بیا رسول الله مبارک ډېر ناشنا خبره وکړه وې اے انصارو نور خلق زما جامدا هغه جامه چې زمانه وجود نه لري وي او تاسو زما بنین یې هغه جامه چې زما وجود سره جنگېدلې د نور خلقو مثال د صادرونو دی ستاسو مثال داغه کمیس ته چې زما وجود سره جنگېدلی داغه بنین دی چې زما وجود سره جنگېدلی او اے انصارو دا وره د مدینه خلقو ته سوای اے انصارو دا وره لولا الهجرة لكنتم امرا من الانصار که هجرت نه نو زب تاسو کې پیدا وي انصارو کې به پیدا وي او انصارو دا موره لو سلك الناس واديا او شعبا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم وک خلق په یو لارزي انصار په بلزي زب نور خلق سره مرګرتیا نو کو زب انصار سره یو ځای او انصار دا وته نور خلق بډيريږي تاسو به کمېږي نور خلق بډیر چې تاسو به کم شي او انصارو تاسو لبرستو بادشاہان تاسو حق نه درکې حق تلفی به موکيږي صبر وکې ملاقات به مما سره په حوض کوثر کېږي که غیر ان شاء الله بس ډېر خوشاله شو انصار خمون سره واپس مدینه ته دی زبردست در سره رسول الله مبارک مدینه منوره ته دعا ولا سنگ کړي دا اللهم ان ابراهيم دعاك لمکه خدای ابراهيم د مکه د پاره ستاره دعاګانې غوښته ابراهيم عليه السلام په مکه د پاره دعا غوښته کړه چې کله بیت الله جوړ کو نو مکه له دعا غوښته ابراهيم عليه السلام او چې کله خپل بچی پرې خودل ولا خذو خپل بچی په مکه کې پرې خودل او تر روان شو ابراهيم عليه السلام په جلا کې دعا غوښته ده ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون خدای پاکا زما دې بچولا میوه ورکه میوه ولا ورکه میوه او پیغمبر چې په جړه کې دعاګانې وکړي څنګه منه قبلېږي نو خدای ابراهيم عليه السلام ته د مکې لپاره دعا غوښتې ده وانا ادعوك للمدينه او زه تعالی د مدینه لپاره دعا غواړم وسنګا
بمثل ما دعاکا ابراهیم لمکہ واہ واہ چې ابراهیم د مکې د پاره کوم غوښتې را د هغې عمرم او د هغې په ډبل یې دنه غواړم اللهم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکه من البرکه خدای چې مکې له کوم برکات ورکړي دي مدینې له هغې ډبل ورکړه دا د پیغمبر دعا ده نو بس برکات خدای ورکړ کړه اوس هم تاسو د الله بوزي په مکه کې ډوډۍ په 2 ریاله ده په مدینه کې په 1 ریال ده هم غټه ده د مکې د غیر په مکه کې چې کم خوراک ګران دي هلته ارزان وګوره تاسو اوس هم د ریټونو اندازه واخلئ یو ملک دی په مدینه کې ارزاني دی په مکه کې تا ته اوبه په هوټل کې فری نه میلاویږي بوتل به په بیه ځان لرالي فری نه میلاویږي په 1 ریال او په 2 ریال د اوبو بوتل کېږي براله او په مدینه منوره کې که فری بوتل په بیه راله هم ستا خوښه ده لیکن په جګ کې برته اوبه بیا لري پرتې زمزم دلته دی او مدینه منورې جمعه تم ته ډک دا د حضور پاک دعا فرمائی د دواړو جهان مبارک سردار لا یکید اهل المدینه احد الا ينمع كما ينمع الملح في الماء وی د مدینه خلق سره به څوک سازشونه ونکي د مدینه خلق سره چې څوک هم سازش کوي سکیم ورته جوړي داسې به خدای هلاک کې ویلي به کې لکه مالګه چې په اوبو کې ویلي کېږي او حضور پاک فرمایي وی مدینه منوره ته دجال نه داخليږي دجال براشي د مدینه چې څومره لارې دي او دروازې دي نو پاغي باندې به فرشته ولاړ دجال او طاعون وبا بیماری دا بنره دجال چراشي ته او خورز مکرال ته بده رشي او فرشته به ته ولاړي هغه به ول مخ شام ته واړي شام ته بلال شي ته مردار شي عیسی علی السلام به مړ دجال نشرات او حضور پاک فرمائی کہ قیامت راضی پٹولو کے اخیری کے کم ازمکا ختمی گیا بد مدینہ خوائے دا باخرہ کے ختمی گیا ان الایمان لیعرض الى المدینہ کما تعرض الحیت الى جحرها ایمان بددا سے مدینہ تراغن شی لکمار چی سوڑی تراغن دی مار پلی سوڑی تپیو تیزے او پمند روانی دا مارنا خلق یرم کئی تختی ته دغه رنګ د ایمان نه بدغه و خلق تختی یریږي ما او دا مار پشان بدا ایمان راشي مدینه ته اخیری کې خرابېږي مدینه به خرابېږي مدینه منوره څخشته وطن دی څخکلې وطن دی دا مدینه منوره د ماته زار کړي رابا اجي سه وای کنه د نورانی محبوب وطن دی څنګه بشیر جان دا مدینه منوره د ماتدار کړی ربا د نورانی محبوب وطن دی نمړه نه دی دا مدینه منوره اجي صفاتونه کړی او نور شاعران هم د مدینه منوره صفاتونه کوي نو زمارونو خشتا وطن د فرشتو وطن 14 کال رسول الله مبارک پاک تیر کړي دی وحی براته جبريل براته نو حضور پاک نو په مدینه بس ادب هم خیال ساته او قدر هم کوي عزت نو بیا چراغ حضور پاک نو مسجد نبوي جوړ نما شومان چغي وای کنا طلع البدر علينا من سنيات الوداع دا اغبرا درونا منتا دا سوار لسم سپومیر او خطا وجب الشکر علينا ما دعا لله دا ترسو چی منک ساوی من بشکریہ دا اللہ دا کرو ایوها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع اے اغا شخصیتا چی تخدیر علی گلے مونږ لرا لګلې او داسې دین دی راوړ چې مونږ به د هغې تابعداري کوو
دا شیرونه او ماشومان او حضور پاک بہت خوشاله او قتل به وتا بچي زم خوخه ما او دا الله رسوله زمام خوخه دا مینه خو اهل مکه نو ورکړي دا مینه خو د مکه ماشومان په هغه وخت کې نو ورکړي د پیغمبر پراتلو دا تنبلونه خو د مکه خلکو نو والے دا خو د مدینه ماشومان او خلکو وهل د مکه خلکو خو د پیغمبر مبارک په شالری چوری د مکه خلکو خو د حضور پاک مره مبارک ته صادره چولې دیو چکه ورکړې دیو لاندې راغول د مکه په خوره خو بلال زخمی شوی دی د مکه په خوره خو حضرت خباب زخمی شوی دی د مکه په خوره خو د حضرت بیبي سمیه په ډېر لوی تکلیف باندې ساوته ده حضرت یاسر پکې شهید شوی دی او د صحابو ته غټ تکلیفونه ملو شوی دي لیکن خدای د هغه تکلیفونو سره د مدینه په خوره ورکړه دا خو زیاته خوشحالي ده چې تنبلونه والی کېږي نبی علیہ السلام خوشحاله دی نو مدینه منورې ته چې دا کوم مسجد نبوي دی دلته حضور پاک راغی نو لومبه دلته جمعات جوړای لومبه ګوره التم جمعات او دلته جمعات نو یو ځای د یتیمانانو پلارې مړو او تریو نو هغه ځای د حضور پاک خوښ وی دې دې کې کوم جمعات جوړ کو نو هغه د یتیمانانو پلار وی تروي وی ډېر وی دا دې دا چا دې وی حضرت دا دما درویرونه دي یتیمانان دي بس دا مونږ جمعات تاو بخو وی نه یتیمانان دي پیسې ورکو دا منقبت چاته ملو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تا د خپل جیب نه لس شرپیره وستغه وکله سره پیډ شو او اغازه په واغشتو جمعه ته وقف څومره دا دواړه صحابه خوش قسمت دي نن ته حضور پاک د زمانه نه تر نن پورې څومره په ایربونو خلکو به منځونه کړي په مسجد قباء کې او تر قیامت پورې بنور څومره کېږي د دې خلکو باندې کمیږي او د برابر ثواب بنا کل څومره به هدم پته لګي چې ولکېږي د قیامت پر او د مسجد نبوي څومره ثواب دي د منځ او د حضور پاک زمانه نه اوسه پورې څومره خلکو منځونه وکړل او تر قیامت پورې بسونه کوي د دې خلکو باندې کمیږي د برابر ثواب به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پته لګي چې ولکېږي جمعات ته چې دا چې موږ په کوم جمعات کې منځ کاو یا دا خوا کې ځای چې مونږ له دې خویندو راوبخه نو دا ختمېدو والا نه دی بادي به ختمه شي غوځی نه ختمېږي څومره خلکو چې په دې جومات کې منځ کړی دی او کوي او تر قیامته پورې به کوي نو دا چا چې څومره ثوابونه کېږي به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به د هغه چا کېږي چا چې دا ځمکه بخلي دا هوښیاران خلک دي پخوا مشران قسم دې پخوا مشرانو څونه جوماتونه له ځای نه ورکړي هر محله کې اوس ځای کوم دی ورکړي جومات اوس د جومات خلک نیسي نو مسجد نبوي مبارک جوړ شي نو رونو چې لاړ شي نو مونځ به په مسجد نبوي کې کوي د حضور پاک په زمانه کې پوراکوټي جومات او بیا د هغې نه پس د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې لږ لوی شو قبله طرف تا او حضرت عثمان رضی الله عنه وسه په وکړه بیا وسه د ساګوان لرګي ولا د برمان راو قیمتي لرګي چې نن په دنیا کې دا غي نه قیمتي لرګي بل نشتا او د اټلی نه ولا څنګه مرمر او تیګي راوړې ماربل او یو ستن د یو کانی نو پاغه نقشو نگارو الته اټلی کې خلکو د نقشو نگار ماهران په اتیانو باندې او په خانو په دریابونو کې رول پکشتو کې او دا غینه خشته جمعه جوړ د حضور پاک زمانه کې مسجد نبوي چت د سانګو نو چې باران وشو سسیده با حضرت ابو عثمان رضی الله عنه داسې جمعه جوړ کړ چې څومره امهات المؤمنین وفات شوه دا غي کورونه جمعه کې شامل کړل او چې غیر چا پیر څومره کورونه ټولې په بیا واغښتل او جمعه کې شامل کړ جمعه ډېر غټ ډېر لوی کړ او داسې په دیوالونو نقشې جوړې کړې مړه سم خشتا نو خلکو خبرې شروع کړې او حضور پاک زمانه کې جمعه څنګه او دسو کړل نو هغه په منبر کې ناست او خلک یې راغونډ کړل وی تاسو څه خبرې کړې دی واورئ وی رسول الله مبارک زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو په جمعه کچو څه خیر پروا نه
اوس د خلکو کورونه پاخره او د خدای کور کچه دی نو بده نه ده د حضور پاک زمانه کې چې میلمانه د بار مرالل او جمعات کچه بدی نه ښکارېده ولې چې کورونه هم کچه دی او جمعات هم کچه دی اوس چې د بار نه میلمانه راشي خلک بسوي چې ځان له غټ غټ بلډینګونه جوړ کړي او د خدای کور کچره دا د پدی پزله کې د خدای دا مینه ده ما ځکه پوخه او درې ما موره ستاسو دا خیال دی چې ما د بیت المال پیسې ولګولې ها وی قسم د الله په ذات چې په دې جمعه دا څومره پیسې ولګېدې او دا نقشو نگار مې وکړ او دا لرګي قیمتي او دا ستنې په خدای قسم کې 1 روپۍ د بیت المال ټولې به د خپل جیب ورکړي رسول الله مبارک فرمای دغه مسجد نبوي کې چې څوک یو منځو کې یو په زر او په بل روایت یو په 50 زره دا 500 زره والا کمزور دي خو خیر فضایلو کې کافی دي لکه نور زینو کې چې 500 زره منځونه کړو مسجد نبوي کې دي یو منځ کړي واه واه خون کوي کنه د حضور پاک جمعه او بیا هغه زه چې کم د رسول الله مبارک د زماني جمعه ته التبیا پکار دي چې بندو کې اگر کې وسل تل ډیر ګران شي رش ترش نو سعودي حکومت دا غیر پر سه اپ جوړ کړی په موبایل باندې نو هغه کې بدن لټیم په موبایل باندې والي نو هغه ټیم له ورشه نو بیا به پرید نو وردان نه بشي الته بل شان فن کوي الته هغه محراب دي چې کوم د رسول الله مبارک وکم دې منسکا الته هغه ستنده چې بيبي عائشه صدیقه زوس وخت کم دي پراتلون کی جمعه کې برتا د دې متعلق خبره وکم د جمعات مبارک متعلقه دا غیر نخو او د مدینه منوره باقی او د مارونو خدایم ټول بوزه ما خو تاسو ته وی کنه کوم غریبانانو الله غریب نه دی کله مون ګونګړی ماریو نو الله ګونګړی مار نه دی کومګه ټماټر او ساک خرڅو په گاډه باندې نو خدای پاک د گاډه د ساک خرڅولو د ټماټر ولا ذات نه دی مون غریبانان یو الله غنی دی او د الله په در کې ارسشتا او چې کوم بیمار دی هم خدای بوتلی شي اسم نه دا خبر نو موږ د الله نه سوال کوو چې خدای مونږ ټول بوتلی الله دې مونږ ټول بوتلی او د مدینه منوره د مبارک ازمکه او د جمعات د منځونو توفیق ته الله راکړي باقی به آینده جمعه کې د تپکې خبره وکړو دا د میروزو د کندي اورنګزیب وفات شوی دی او زابلو دواله ورلم ځکه زه خو کوړی کوم نوم خبر شوی نو د ارشد دی اورورو او وفات شوی دی نو هغه هم دعا کوي چې خدای پاکه اورنګزیب خسړ چې الله پاکه وبخي کمال دیو دا ارشد استاد دی اورورو الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي او الله دې ټولو بچو له وارثانو له صبر ورکړي او د مردو د ابراهیم ترکان خزه وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې آخرت خوشاله نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي څومره مړي چې شوی دي الله ټول مردگان وبخي پرون دې کابل او د پیښور کې زمونږ د شیخ صاحب دی مولانا عبد الرحمن صاحب دی د مدرسې یو د حدیث استاد وسنو مې ولکمن مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد نذیر صاحب د دې ماشوخیلو دغه طرفو نو شیخ محمدو ډېر خسړ کل عالم او خشته تقریر به امکاو هغه وفات دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشاله نصیب کړي بچو له خدای صبر ورکړي نورم زموږ یو معالم دی مولانا عبدالرحیم فضلی صاحب ډېر ښکلی عالم دی غریب فالج والدی بیمار دی داسې نور علما بیماران دی الله دې روغ صحتونه ورکړي او تاسو ممکن چې څومره بیماران یو الله دې موږ له روغ صحتونه راکړي الله دا زموږ دا دوستان چې څومره دي که زموږ د جمعې د خپل مقتدیان دي د تورنزو د مهرې د ډېرې د جلو او د ګیر چاپېره د عمرزو او که د بار نه کم دوستان راځي هغه د سوات نه بعضې ملګري د رستم نه د پېښور نه یو دی بل دی نه دوستان راځي الله ټولو له په یو یو قدم اجر ورکړي برکتونه ورکړي یا الله زموږ له روغ صحتونه راکړي یا الله د حضور پاک د سنتو تابعداري نصیب کړي الله د ښکلي مبارک پیغمبر کلی لمبوت دی کړي الله پاک جمعات کې د منځونو توفیق راکړي خدای چې چاته څه تکلیف او پریشانی دا غول په خوشالو باندې بدل کړي یا الله ته زموږ ناراضي شیخ خدایا زموږ چې څومره مړ دي
او مردگان دي خدای د ټولو مغفرتونه نصیب کړي او زمونږ کشرانو ته زمونږ بچو ته الله د هدایت د زندګۍ توفیق ورکړي د چا چې بچی نه دعا کوي الله بچی ورکړي او د چا چې نارینه اولاد نه یا الله نارینه اولاد ور نصیب کړي خدای نارینه اولاد ور نصیب کړي نارینه اولاد ور نصیب کړي خدای زمونږ غېږي د نارینه اولاد د نوسونه الله ډکې کړي یا الله زمونږ په نوسو کې زمونږ په بچو کې عالمان پیدا کړي پروردګار او خدایا چې چاته څه مشکلات دي په خوشحالو یې بدل کړي او یا الله چې چاته څه پریشانې دي په خوشحالو یې بدل کړي د چا د زړه څه حاجات دي شریعت سره موافق الله دې پوره کړي الله دا څومره زمونږ د جمعې مرګري مقتدیان د ټولو د خیر او برکت او عافیت زندګي نصیب کړي زموږ یو مرګري دی خاص مرګري دا هغه یو ماشوم لور دا هغه ته مشکلات تکلیف دی دعا وکړئ چې خدای پاک هغه مشکلات او تکلیفونه په خیر او په عافیت باندې بدل کړي چا بچو ته لونو زامنو ته په کورونو کې څه مشکلات دي الله هغه په خوشحالو او په خیرونو باندې بدل کړي او الله ته زموږ راضي شي برحمتک یا ارحم الراحمین